أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. نهم سپارہ سورہ انفال آیت نمبر 20-21. واقع بدر شروع امنګ ویلو چې په دې کې 12 وجې د انفال لپاره یعنی د مال غنیمت لپاره ذکر کوي چې په 12 وجو باندې د مال غنیمت د الله او د الله د رسول دی او پکې به 12 قوانین د جنگ ذکر کیږي چې په دا قوانینو باندې جنگ کیږي نو دې کې به فتح ملويږي. نو دریم نمبر قانون دې کې ذکر کوي چې د امیر اطاعت، د جرنیل د مشر د لیډر خبره منل، ځکه اتفاق داسې یو څیز دی چې کله په خپلو کې اتفاق وي نو الله تعالی به هغه کار سر ته رسوي، خوشحالي به وي. خو چې کله نا اتفاقي راشي، د مشر خبره منل نه راشي، نو بیا به هغه کار نیمګړی پاتې کېږي. په هغې کې به د خپلو ملګرو کې نا اتفاقي او دا خو جنگ دی، بلکې په کور کې هم نا اتفاقي راشي، مشر یو څه وي او کشر بل څه وي، نو هغه کور روان وي. نو الله تعالی په دې کې وایي چې اے مؤمنانو اطیعوا الله ورسوله، د الله د حکم او د رسول د حکم اطاعت کوئ، د دې خبره منئ. دی ستاسو مشر دی چې دی تاسو ته کومه لاره ښیي، په کومه لاره مبوځي، نو په هغې کې خپلې رایګانې مه ورکوئ. دی چې کومه خبره کوي نو ده ته هم الله تعالی وایي چې داسې وکړه. نو ستاسو د رایې پکې ضرورت نشته چې تاسو هم رسول الله له چې دی نو خپله رایه ورکوئ او دا وایي چې دی دا خبره ومني، بلکې خبره خو دې وخت کې د جنگ ده، بلکې عام مسلمانانو ته دا حکم دی چې په هر حالت کې، کو په کور کې وي، کو په مسجد کې وي، کو بهر وي، کو بازار کې وي، کو په پټي کې وي، په هر حالت کې او په هر ځای کې د الله د حکم تابعدار وي. ته خپله مرضي او خپله منشا به نه چلې. ولا تولوا عنه، مخ مه اړوئ د ده نه، وانتم تسمعون، او حال دا چې تاسو خبرې اورئ. بیا تفاسیرو لیکلي دي چې اورېدل په یو څو قسمه دي. بعضې کس خبره واوري او ځان پې پوهه پې نه شي چې ته چا څه ووایې ما ته، او د پوهېدو کوشش هم ونه کړي چې ورګه ما له پکار دا دی چې د خبره باندې پوه نه شم، زه د خبرې معلومات وکړم چې دا څه وایي، او د عقیده پې مو نه لري، عمل پې هم ونه کړي. وایي دا مثال د کافر دی چې نه خبره واوري، نه د پوهېدو کوشش وکړي، نه پې عقیده ولري او نه پې عمل کوي. دویم کس هغه دی چې خبره واوري، پوهه پې شي، خو عقیده پې ونه لري، عمل هم پې ونه کړي، وایي دا منافق دی. خبره هم واوري، لکه بعضې موقعو کې به د صحابو سره ناست وو، ویې به موږ واورېدل، خو دننه عقیده به زړه کې د عقیده نه لرله، په دا خبره په رسول الله به عقیده نه لرله. نو خبره یې واورېده، پوهه شو، خو ځان یې پې د پوهېدو کوشش یې پې ونه کړ، نور چې ورګه مزید زه کوشش وکړم د دې مونږ ته ورسم او یقین پې ولرم، نو عقیده پې نه لري او عمل پې هم نه کوي، وایي دا منافق دی. دریم نمبر، یو کس یو خبره د دین واوري او ورسره چې دی نو پوهه شي پې او مزید پې نور د پوهېدو کوشش هم کوي او عمل پې نه کوي، عقیده پې مو لري او عمل پې نه کوي، وایي دا بې عمله مسلمان دی چې د دین پته هم ورته وي، دا هم وایي، مزید کوشش هم کوي د دین د حاصلولو، دا هم کوشش کوي چې دا کومې خبرې اورم په دې مې یقین هم دی چې دا د الله خبرې دي، دا د آخرت خبرې دي، دا د قرآن خبرې دي، عقیده پې هم لري، خو څه کوي؟ عمل پې نه کوي. نو دا بې عمله مسلمان دی. او یو هغه کس دی چې هغه خبره واوري، پوه شي پې، نور هم د پوهېدو کوشش کوي او عقیده پې هم لري او عمل پې هم کوي،
نو دا حقیقي مسلمان دی. دې کې دا دوه ډلې چې هغوی د سره خبره اوري نه پوهېدو کوشش هم نه کوي عقیده هم نه لري عمل هم نه کوي دا خو کافر دی بل منافق دی. خو بل طرف ته بې عمله مسلمان د دې کافر نه ښه دی کم از کم عقیده خو لري پوه اوري عقیده پې مو لري. نو د عقیده لرل مطلب د دین او د شریعت په احکامو باندې ایمان لرل دا د دی نه ښه دي. ولې کم از کم ایمان یې خو راوړی دی عمل یې کمزوری دی کوشش دې دا وکړي چې خپل عمل درست کړي. نو الله تعالی په دې کې ورپسې مخکې فرمایي وایي د هغه چا په شان دې مه جوړېږئ د هغه چا په شان دې مه جوړېږئ. قالوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون چې هغوی وایي موږ واورېده خبره چې ته څه وایې موږ واورېده بلکل ټیک ته ته ټیک وایې وهم لا يسمعون حالانکې حقیقت کې هغوی خبره اورېدلې نه وي. مطلب دا چې خبره اوري خو عمل نه کوي خبره واوري خو عمل پې نه کوي عقیده پې نه لري. لکه څنګه چې د منافقینو مثالو چې د مسلمانانو سره به کېناستې وي قالو آمنا موږ خو تاسو سره یو ستاسو ملګري یو خو عقیده یې دننه زړه کې نه لره خبره به اورېده هما ویله به هما خو دننه زړه کې عقیده نه لره. نو الله تعالی به ای صحابو ای مؤمنانو د هغه خلکو په شانتې مه کېږئ چې هغوی وي موږ اورو مو هر څه پوهېږو خو څه کوي د دوی د اورېدل نه اورېدل دي ولې عمل پې نه کوي. بیا وایي بدترین په دابو کې چې په مخ د ځمکه په څلورو خپو باندې ګرځي. ولې قرآن کې الله تعالی چې کم کس عقیده نه لري کافر دي الله تعالی وایي دا څاروي دي په شان د څاروو دي. نو دی د قرآن کې دابه وي بعضې کس ګونګې وي کوڼ وي خو عقل پکې وي نه هغه ته که اشاره وکړي داسې راشه داسې وکړه نو په اشاره پوهېږي ستا خبره واخلي. خو بعضې څاروي او بعضې انسانان هغه داسې وي چې هغه کې عقل هم نه وي انسانان به واخلي. ولې قرآن کې الله تعالی هغه کس چې عقیده نه لري هغې ته الله زناور ویلي دي نو چې هغه کې عقل هم نه وي لیونی وي ګونګی هم دی کوڼ هم دی لیونی هم دی نو هغه نه ستا په اشاره پوهېږي نه ستا اواز اوري نه خپله څه ویلی شي. نو الله وایي د دې مثال په شان د څه دی ان شر الدواب بېشکه هغه چې په چارپایو دي ګرځي په خپو باندې عند الله د الله په نزد باندې هغه ګونګیان دي او کوڼ دي او هغه دي لا یعقلون چې عقل نه لري. او الله وایي که د دوی په حق کې خیر او بهتر وی نو الله به ورته دا خبره رسولې وه د دوی غوږونو ته به دا خبره ورته کړې وه. خو الله ته معلوم دي د خپل بندګان چې د ایمان والا دی او د ایمان نه لري چې څوک ازلي بدبخته دی چې الله ته د دغه علم دی که ته هر څه وخت تېر شي هر قسمه حالات راشي د ایمان ته نه راځي الله تعالی ورته دا خبره اوري هم نه. او که د چا په قسمت کې ایمان لیکلی دی او د هغه په زړه کې اراده شته دی چې دې کې داخل شمه نو الله تعالی ورته څه وکړي دا خبره ورته واوري. او چې چا په قسمت کې ایمان نشته الله وایي که چېرې دا خبرې ورته زه واورم دا قرآن ورته واورم دا دین ورته مخې ته کمه خو بیا به هم څه کوي ووبېري بیا به هم ته اعراض کوي نه به مني. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا اطیعوا الله اطاعت و بندگیو کوي د الله تعالی ورسوله دا غد پیغمبر ولا تولوا عنه مخماړوئ ددنا وانتم تسمعون او حال دا چې تاسو اورئ ولا تکونوا مکیږئ تاسو کالذین پشان دا خلکو قالو چې وایي سمعنا موږ واورېده والهم لا يسمعون او حقیقت کې دوی نه وي اورېدلي عمل نه کوي. ان شر الدواب بشک بدتر په دابو کې په مخ د ځمکه په ګرځېدو کې عند الله په نزد الله تعالی بشک بدتر په چارپایو کې په نزد الله تعالی الصم کان دي البکم ګونګیان دي الذين خلق لا يعقلون چې عقل نه لري. ولو علم الله فيهم کچره معلومه الله تعالی تا فيهم پدې کې خیرن څه خیر لاسمعهم اورید البيوت کړي او اورول بيوتا ولو اسمعهم کچره واوري دیتا لتولوا وبغردي دوی وهم معرضون